نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى د محرماتو ذکر شروع کړی دی. سورہ نساء دا او رکوع نمبر 4 باندې شروع کیږي. پرونی اخیری آیات کې الله سبحانه وتعالى دا فرمای ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف. د دې مخکې ما تاسو دا ویلو چې کفار مکه او مشرکین وب یعنی عرب ټول کې ودا دستورو چې ای د پلار ببن شو او میرانه مور سره به نکاح کوله دوخیان دی به یو ځای کولې په نکاح کې. نو دلته کې الله پاک دړومبي چې کوم ذکر فرمایل نو هغه دا فرمایي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم تاسو نکاح مکوئ هغه بیبیانو سره کوم سره چې تاسو پلارانو نکاح کړی دا یعنی دا خو تاسو میان دي د خدای بندیانو من النساء د خذنا الا ما قد سلف مگر مخکې چې شوی دي بس خو شوی اوس پرې دی دا کیسه انه کان فاحشه ومقتا دا ډیر کله به حیايي او قابل نفرت کار دی. مور سره نکاح کمیرانم دا خو بیا هم ستاره پلا بي خدا کړ لہذا دا کار خنره وساء سبیل او دا ډیره خراب لار ده د دینه منی شي. اوس الله پاک اجتماعي طور د ټول بیبيانو ذکر فرمایي چې کومه حرام دي نو دا هغه ذکر کوي الله سبحانه وتعالى. حرمت علیکم حرام کړی شوی دي پتا سو باندې امهاتکم استاسو میان دي خپل میان دي مچي یا میرانه میان دي دواړه وبناتکم او استاسو لونه استاسو خپل لونه دي یا استاسو د بیبینه پیدا دي لکه د بل خاون نه پیدا دي خو استاسو د بیبینه پیدا دي لہذا هغه پتا سو باندې حرام دي. واخواتکم او استاسو خيان دي یعنی دې سره نکاح نشي کوله. وعماتکم او تروریانو سره پوپی چې کوم د پلار خيان دي هغه ته عمات نه ښه موږ دوارو ته ترور وایو کنه خو په اردو کې ورته پوپیانی وای پوپی اردو والا ورته پوپی وای تاسو ورته امیان وای کنه او خاله او عمه کنه نو دا د قرآن نه تاسو غشته دي. عماتکم لکه کمی خیان دي چې د پلارانو لونه دي یعنی تاسو د پلارانو د رونو لونه دي یعنی رویری مو کیږي ای سره نکاح کی. وخالاتکم او تاسو تروریانی چې کمی دي یعنی هغه چې د مور خیان دي مو دي هغه سره مو کی. وبنات الاخی او هغه چې تاسو یعنی د رونو بچانی دي هغه سره نه کیږي. وبنات الاخت او هغه چې تاسو د خویاندو لونه دي هغه سره تاسو نکاح نه کیږي. وامهاتکم اللاتي ارضعنکم او هغه میاندې چې کوم تاسو ته پیدا درکړي دي
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې کوم نکاحګانې په نسب سره حرام کیږي، یعنی نسبی طور باندې څنګه پلار او کنه مور داسې دغه شانت تار چا په اوس کلو دا هغه ټول بال بچ چې کوم دا غلونم چې کوم دی پتا باندې استامور شو او داغي او یعنی چې اوس خدا رواج ډیر کم دی، خو په عربو کې دا رواج ډیر زیاتو کنه. الته به مطلب دا دی چې نور خلکو په پیس کولس خو څوک درته زمون په پښتنو کې خو څوک داسې نه کوي، ډیر کم به داسې چرته وي چې یعنی مطلب دا چې بچې به بل چاله ورکړي چې هغه به په پیس کوي، کدي څوک داسې نه کوي، خپل میان دی ورکوي. خو هغه وخت کې دا رواج ډیر زیاتو، یعنی څنګه د محمد صلی الله علیه و وسلم متعلق راځي چې حلیمه بیبي راغه وغي بیا چې کوم دینو هغه بیا بوتلو بیا غي پاللو وغي ولا پیم ورکول لغیم ورکول، نو هغه وخت کې دا شی ډیر زیاتو. اوس الله پاک دا فرمایي چې یعنی چې چا در باندې پیس کولی دي نو هغه میاندو سره مم کیږي، و اخواتکم او اغینه چې کوم پیدا دي یعنی هغه تاسو خویان دي هغه سره من الرضاعه چې هغه تاسو په پيو کې تاسو سره شریکی دي، لہذا چې پیرو دي دي دا و امهات نسائکم او تاسو د خزو میان دي چې کوم دي په تاسو حرام دي، تاسو چې چا لونه کړی دي نو هغه سره نشي کولی. وربائبکم اللاتی او هغه جدکه چې اوسیږي یعنی ویشوی دي من فی حجورکم ستاسو په کورونو کې من نسائکم یعنی ستاسو د خزونه چې کوم پیدا دي اللاتی دخلتم بهن یعنی چې تاسو هغه سره نکاح کړی دا دخلتم منها یعنی تاسو هغه سره نکاح وکاو بیا ورته یو ځای شوی وي. ځکه الله پاک فرمایي چې لکه اوس یو خزه تاسو کا او د هغه د بل خاون نه بچیرا هغه ځان سره راوستنو هغه سره تاسو نکاح نه کوي. دلته کې الله پاک دغه طرف ته اشاره فرمایي فإن لم تكونوا دخلتم او که چېرې تاسو هغه سره مباشرت نه کړی یعنی نږدې شوی ورسره نه یې بهن هغه سره فلا جناح علیکم نو بیا تاسو دا حلال دي دغه جنکه ولی چې تاسو خو یو ځای نه شو یو بس هغه نه مخکې طلاق وشو، مثال یو نکاح وشو او دا هغه نه مخکې هغه بس لاستا ډولې وروړې نه و چې هغه بیا پرې مخه نو دا هغه لور سره بیا کولې چې خیر هغه خو بیا لاستا خزه شوی نه کنه، خزه خو په هغه صورت کې چې تاسو سره پوره یو ځای شي کنه. وحلائل ابنائکم الذین او بیبیان آغا چې تاسو د زامنو دي انګوریان چې کوم دي د سره نکاح نه کیږي، د خزو د زامنو خزې چې کوم دي دا انګوریان الذین من اصلابکم آغا زامن چې تاسو د نسل نه دي یعنی تاسو نه پیدا شوي دي. وان تجمعوا بین الاختین او اختین او دا چې تاسو جمع کوي دوه خویان دي په خپل نکاح کې، دوه خویان دي یعنی په خپل نکاح کې نشي جمع کولی چې یو خور دې کړی دا او هغه لا ژوند دی او تابع بل وکنه چې باندې شي کولی لکه کاغه بڑا شو بیا بل کولی شي الا ما قد سلف مگر چې د دینه مخکې شوی دي بس خو شوی دي. ان الله کان غفور الرحیم بشک چې الله پاک معاف کون کې دي رحم کون کې دي. خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ډیر زیات احتیاط کړی چې یو سړی مسلمان شو داغه په نکاح کې دوا خویان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې بهتره خبره ده یو پرې ده دغه شانتي مطلب یو بل صحابي مسلمان شو هغه کفر نه اسلام ته راوړل نو دا هغه خپل مور سره نکاح کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا پرې ده. البته الله پاک نو فرمایي چې میرا یعنی ما تاسو ته پرونم ویلی و پرونی آیات کې شي اوس نو بیا مو وی چې میرا نه مور هغه چې د خپل مور نه و خو پلار بل نکاح وکړه کجینه وکړه او دې بوډاره او دې مړ شو مشری زوی په نکاح وتړله نو دا چې خو د خپل ذاتی مور خو نه و خو لیکن د پلار سره په نکاح و لہذا د مور کېږي لہذا دې سره نه کېږي میرا مور چې ورته وي کنه. لہذا الله سبحانه وتعالی دا فرمایل چې
الا ما قد سلف بغیر چې مخکې شوی ان الله کان غفور الرحیم بشک الله پاک معاف کوونکې او رحم کوونکې دی خو بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې لپاره چې رستو بیا څوک داسې حرکتونه کوي نو چې چا سره داسې نه کوي هغه په ماتې کوي ورته چې بس دا پرېږده نو هغه مور پرې خو هغه بله خویان دی چې د جمع کړي هغه